من نن اغیار لګیا دي نن اغیار مې ته چې اسلام خزه ته حقوق نه ورکوي اے زناناوي تو ته صرف په دنیا کې نه په جنت کې چې کیمه حور د خوند ته ملاويږي اے سردار به هم ته وي مو په کېر کې ورځ د خبره وکړه به د بي د ډېر معاف وي په کېر کې مې دا خبره وکړه په جنت کې به دوه او یا حورې وي نو کېر ول مې یې چې دا حورې زه ولته نه پرېږدم چې خوند سوي خوند سره وي په خوند په هغې په شرکت کې د هغې سره په یوه ځای باندې چې حورې وي دا به څرنګې وي دا به څه خوند وي ای زناناوې ای توسې په ذهن کې دا اعتراض هم دی چې ځکه د جنت سردور او مشره وم خو نه ربنې م ووي ورته حورې ووي دا به د توسې د پوره کمال وي دا به په جنت کې څه وي دا به په جنت کې مشرې وي او ته به څه وې په ټولې باندې سربرا وې دی به د تو د خادمونې باندې وي لکه خادم چې استعمالېږي او تو د پوره او شریعت علما مې لیکلي دي چې سړي د پوره الله حورې ډېرې یادې کړې او ښځې ته یې کپړې ډېرې یادې کړې دا څه وجه ده وایي چې سړي ته ښځې ډېرې خوند ورکوي ځکه الله د ده د منشا مطابق فیصله وکړه او ښځې ته کپړې ډېرې خوند ورکوي نو الله وایي چې دوی به دومره جوړه کپړې وغوستې وي ای عزتمنې نن الله ډېر مقام در کړی ای توسې ته هم یم د الله د پوره د خپلې ښځې پیرا پیرا خیال وساتئ د خپلې بچۍ تربیت وکړئ د خپلې بچۍ اسلامي تربیت وکړئ داسې مه کوئ لکه نن چې زه لګیا یم نن د مو بچۍ په کومې حالاتو کې لګیا دي نن د مو بچۍ د سبو وخت کیر نه اوځي تمامې کالجۍ ونسکۍ ته راونیوي سړی نه وي ورسره د پردې مې څه حالات دي ایدې به جواب ورکوې ایدې به داسې جواب ورکوې لکه د هر یو عمل چې جواب ورکوې تپوس به کېږي چې بچۍ د کالج ته راونه وه آیا تو دا تپوس کړی و چې دوی ولته سره کم ته تله آیا تو دا تپوس کړی و چې د ده سره ټچ موبایل ورسره و دا تپوس دې کړی و چې چا سره پوهېږېده ای عزتمنې د یوې وشي جواب به ورکوو نن مذکرې د پردې خوند نشته نن حالات ډېر خروب دي موږ ته هره ورځ ټلیفونونه کېږي هره ورځ داسې عجیبه حالات جوړ شوي دي ولې عزتمنې ولې جوړ دي وجه څه ده وجه دا ده چې د اسلام مطابق په پردانو دو برابره وجه دا ده چې د تره ځای ولګېږي د تره د بچۍ سره په خیر کې وي ګپ پې سره لګوي داسې دو که نه دو او دارنګې دا جایز نه دي عزتمنې کله هم د تره بچۍ د تره د بچي سره ستړي ماشي نشي کړی دا شرعا ممنوع دي دا په شریعت کې اجازت نه لري عزتمنې ای دې نه پرده داسې وجبه ده لکه د پردي سړي نه چې وجبه ده ای عزتمنې د ماما لیر د ماما بچي سره ګپ لګوي که نه یې لګوي په موبایلې ګپ امن سامنے گپ دا په شریعت کې حرام او ناجایز دي د الله د پوره د دې نه غوځون وسوتو همدارنګې لیوار دی په کیر کې د لیوره سره په موټرسایکل باندې ښځه څه که نه سي د پلور کې تلتلي دي که نه دي دلته به انشاءالله داسې نه وي زه د میډیا په توسط تمام خلکو ته دا خبر رسوم شاید دا کلي کې دا مسله نه وي خو لیکن په اکثره ځایو کې موږ وینو چې لیوار وي او ښځه د پلور کیر ته په موټرسایکل رسوي ای عزتمنې د موتو اکابر تاریخ وکسه د امیر المؤمنین عمر ابن خطاب تاریخ وکسه چې ټوله ورځ یې کیر نه بهر تېره کړه 3 ګنټې د کیر نه بهر تېرې کړې صحابي فرمایي مو ورته ووایي یا امیر المؤمنین کیر ته ولې نه ننوځې وایي چې په کیر کې مې یوه دونه بچی دونه رسېږي شتانه ای دې د وجه نه ورسم چې شیطان خو د چا څه دی هغه خپل نه دی سره د دې نه چې امیر المؤمنین عمر ابن خطاب ته شیطان نږدې هم نه شو ورتلی خو دومره احتیاط یې کړی دی نن د مو حالات هم وکسه نن د لیوره سره هم ځکه ستړي ماشي میلاو کوي نن د لیوره سره ګپ لګوي نن د ممازي سره ګپ نن د ترزي سره ګپ نن د اوښکي سره ګپ دا ټول هغه شیونه دي چې شریعت د دې پرده وجبه کړي دي خو نن یې زه نه کوم ځکه په غمې باندې لړلی یم ځکه د مو په کیر حالات اقتصادي حالات مې مشکلات سره مشتګریوان یم عزتمند اخري روایت بیان کوم بیا خبره بس کوم رسول الله مبارک ته یو صحابي راغلو ای د الله حبیبه په کیر کې مې محبت نشته نفرت ډېر ده خبره وروي په کیر کې مې نفرت ډېر ده محبت ختم ده او په کیر کې مې بې اتفاقي او اتفاق نشته او په کیر کې مې معیشي حالات سخت هم شوي دي د الله حبیب ته فرمایي صلی الله علیه وسلم د کیر مخ ته پرده ولګوه د خبره وروي صحیح ورته وویل د کیر مخ ته پرده ولګوه نن د اکثرې کیرې مخ ته پردې نشته نو عزتمنې دا صحابي فرمایي خو دې مې عمل وکړو څه ورځې بعد راغلم په کیر کې مې مینه راغله
په کیر کې مې اتفاق راغلو په کیر کې مې مالی حالات مې صحیح شول د دواړې جانې سردار مبارک نه مې تپوس وکړو ای د الله حبیبه دا ویلې دا څه کمال و په دې خبره کې د الله حبیب وفرمیل چې کله یو بهر سړی چې تو کیر اندرون حصا ویني زنانا ویني د بهر نه او د کیر ښځې بهر پردي سړی ویني نو د دې کیر نه د رحمت فرشتې لري شي چې کله رحمت فرشتې لري شي په دې کیر کې برکت ختم شي په مال کې او په دې کیر کې بې اتفاقي وشي په دې کیر کې نفرت عام شي محبت ختم شي نن چې د موتو کزون باندې سوچ وکړو دا حالات دي که نه دي په هر کیر کې نفرت شته که نه په هر کیر کې د مال مشکلات شته که نه په هر کیر کې اتحاد اتفاق بربود دی که نه دی بربود وجه یې دا دی عزتمنې خبره بس کوم اخري کې یو درخواست کوم یو عرضه کوم دغه چې خپل بچی چې کومې عالمې بچی مو جوړې شوې دا یو څول درته کوم د خبرې باندې بد حمل دلی کېږم خو بیا معذرت غواړم چې علما دا خبرې نه وکړي څیک به یې درته کړي نن د بچی عالمه جوړه شوه دا بچی د خیال وسوته یو نیک سړي ته یې ورکړه یو عالم مې ته وکړه داسې فیصله مې سره وکړه چې په بچی مې علم کړی دی د علم مې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي په دې یې ادې ډېرې جدایۍ برداشت کړي دي په دې یې پلور ډېرې قربانۍ کړي دي داسې نه وي چې د علم په ضیانه کې مدرسه مې ته جوړه کړه نو اول یې عالم مې ته وکړه که بې چېرته عالم نه وي یو نیک سړی مې ته وکړه داسې نه وي چې هغه حالات وي موږ ته اکثر دا شکایت رسي ښځه عالمه جوړه کړي بې وقومي چرسي ته یې ویل کړي د چرسي د علم په قدر نه پوهېږي د علم په عزت او په وقار نه پوهېږي هغه د علم د ښځې علم تباه و برباد شي هغه هر څه تباه کړي علم ضیع شي صرف ښځه په غوجلې کې وي صرف هغه د اوبو زیینه صفه کوي علم مې نه هېر شي ای زناناوې ډېر مې څه زړه غواړي چې د الله د حبیب فرامین بیان کړم د صحابه زندگی بیان کړم خو ټیم مختصر ده لنډه خبره دا ده چې د خپل هغه ټولې سړی ته چې خپل بچی مدرسې ته ویر کوي چې د عذاب قبر نه محفوظ شي چې د زنکدن سلګۍ مو اسانې شي چې هغه د میدان محشر او د قبر د ذلت نه مو الله محفوظ کړي دا غواړئ که نه یې غواړئ